السلام علیکم کتونکو د ټیم کې زه موجود یم ډیپټي کمشنر باجوړ محمد نور الله صاحب ډېره مننه کوم د خپل قیمتي ټایم نه ټایم راکو څنګه چې تاسو ته پته ده د روژې په برکته میاشت روانه ده دلته څه بازارونه به هم لګي دنه به معلومات حاصلو چې څه بازار تاسو څه نیویت څه بازار به لګوئ بل ذخیره اندوزي ډېرې زیاته کېږي او سر په سرکاري نرخنامه باندې خلک عمل نه کوي نو دوی نه به وورو چې دا ځل زموږ عامو خلکو ته یا عام ولس دوی څه پیغام ورکوي سره السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو شکریه زموږ ټایم خو ټول د عوامو دپاره نو ستاسو شکریه داسې نه چې مونږ دغه یو هر وخت کوشش کوو چې خلکو ته عوامو ته اویلیبل یو رمضان چونکې زموږ مسلمانانو لپاره د یو مقدس او مبارکه میاشت ده او مونږ کوشش کوو په دې کې موږ خو د ټول سیاسي اتحاد او د بازار صدور دا راغوښتي یو میټینګ هم کړی او تا ته پته ده چې په غونډ صوبه کې سستا بازار بلګي حکومت په هدایت باندې په هغې کې فیډرل حکومت صوبایي حکومت ټول په دې هلو ځلو دا فوکسډ اکټیویټي ده نو مونږ خو اول دا دغه کوو چې سستا بازار به یو لګو خو ټیک به لګو کوشش کوو چې ډېر ولګو خو ما د هر یو د ناوګۍ سب ډیویژن نه خلک راځي د ښار سب ډیویژن نه راځي چېرې مونږ سستا بازار اسټبلیش کوو نو دې ځله چې مونږ کوم سستا بازار اسټبلیش کوو نو هغې دپاره مونږ کمیټي جوړه کړې ده اې ډي سي جنرل او اے سی ښار په نګرانۍ کې او هغې کې مونږ د خلکو ته ویلي دي چې هغه کس په سستا بازار لګوي لکه سستا بازار مطلب دا نه دی چې صرف اوړه مونږ پکې اویلیبل کړو نور پکې بیا څه عوامو ته ریلیف لي نو په دې کې به انشاءالله میکسیمم آیټمز مونږ کوو او هغه به مونږ له ریټونه راکوي هغه ریټونه چې کوم په بازار کې کوم ریټس دي او په سستا بازار کې هغه څومره کولی شي 10 روپۍ کولی شي 20 روپۍ کولی شي 1.5 روپۍ کولی شي نو هغه بالکل په اوپن کمپټیشن باندې دی ما اے سی صاحب او اے ډي سی ښار ته ویلي دي چې خپل ریټونه دې راکړي چې فرض کړي مارکیټ کې پرایس څومره دی او په سستا بازار کې څومره دی نو دې کې که مونږ 3 سستا بازار اسټبلیش کړو که 2 کړو که 1 کړو خو دا به داسې وي چې مطلب فنکشنل هم وي عوامو ته حقیقي معنو کې ریلیف میلاو شي بل چې تاسو کومه خبره وکړه چې یاره دې کې مخکې نه داسې هیراپیري وه او عوامو ته هغه شانتې ریلیف نه نو زما کوشش دا دی چې دې له منیټرنګ یو ټیم جوړ کړو چې هغه غیر سیاسي غیر او ایمانداره پینلي او هغه ډیلی بیسس باندې دی مانیټرنګ کوي هغه ګوري ستاسو میډیا ته به هم اکسس ورکوو چې تاسو هم که څه غلطي څه دغې نو اول به زمونږ په نوټس کې راولئ او که مونږ بیا صحیح نه کړو نو بیا ټیک ده چې مونږ په هغې باندې دغه وکړو خو انشاءالله کوشش هم دا دی چې څنګه د روژې میاشت بابرکته داسې مونږ عوامو ته د دغې روژې په مناسبت سره میکسیمم ریلیف میلاو کړو نور خو په ملک کې ډېره ګراني ده او کوشش کوو چې میکسیمم زموږ د طرف نه ورته ریلیف میلاو شي نرخنامه سره نرخنامې خو چې کوم دي خو ګورمنټ خو خامخا امپلیمنټ کوو په هغې کې خو څه کمپرومایز نشته خو مونږ وایو چې کوم سرکاري سستا بازار مطلب دا چې په سرکاري نرخنامه څومره ده د هغې نه چې هم مونږ څه لږ ډېر عوامو ته داسې پیغام دی چې یاره تاسو به هم کوم باجوړ ډېره طبقه دا تاجر طبقه دا ډېر زیات ټولو خلکو چا دوکانونه دي چا تنورونه دي چا دغه دي نو چې عوام په خپل هم دا احساس نه لري خپل دغه نه کوي نو یوازې په حکومت او عوام لازم او ملزوم دي کومه سوسایټي چې په خپله د خیر ښېګړې کارونو کې حصه نه اخلي نو هغه معاشره هم مخکې نه ځي نو زما دا ټولو ته دا خواست دی چې څنګه د روژې مونږ په څومره په پښتانه خو روژه ډېر په ترتیب ډېر تیاری ورته کوي ډېر په مینه یې مانځي نو هغه شانتې د دې چې کوم برکات دي د دې چې کوم ایسنس دی نو چې په هغې باندې ځان پوه کړي او خلکو ته ریلیف میلاو کړي نو چې که دا دې جذبې سره مونږ ټول ودرېږو انشاءالله چې یوه مسله به هم نه تھینک یو سر کتونکو محمد نور الله صاحب چې ډیپټي کمشنر دی د ضلع باجوړ زه یقین لرم چې د عوامو په بهتر مباداتو کې به دې فیصلې کوي د الله په امان